شر چې کېده په دغه وخت کې زه موجود نه وم، دا زما ورورونه وو، دغه بل یو کس و، د دې ورورونو زوم و. دا په بله دیره کې و، دا د زموږ دیره ته راغلی و، د اسخر خوا راغلی و. دا کوم وفات هلک چې دی د محمد خان د اسخر و، د دیره ته راغلی و. نو د نورو کسانو د دیره څخه چې د مخکې نه کاروبار کړی و، د کار کې وران شوي وو، نو لکه یو بل څه ټلیفون باندې باس ماس اړولی و، کنځل منځل یې کړي وو، یو بل څه خبرې نه وي. بیا چې هغه هلک واپس ته، نو د کسانو د وره مخې ته والی و. نو د محمد خان هلک پسې راکوز شو چې وره مخې له ورشه هلته بار راشي سر کړه مړ یې کړه. خو زما وره مخې ته څنګه هلک وی او زما خوا راغلی دی، زه د اسخروالۍ په دغه نه وم، خو لکه مېلمه دی او زما دیره ته راغلی دی او تا زما په دیره کې هلک وواژو، دی د بل هلک څخه ګوتې واردولې. بیا د دیرې مشر راکوز شو ګل جمال حاجي، بل هلک یې مواري وکړي، محمد خان یې لږ شاوخوا دې ټېل ټېل کړه، ول وخېژي او تاسو دیره کې نه پرېږدم، شعرونه کوو نو بیا ځئ خپل خپل ځای لکه ځان د مقامونه وګورئ. بیا شر سوړ شو، بیا کوز دغه نور حبیب هلک نه دی دغه قاتل، دا و د محمد خان او د نور حبیب ګل او د حاجي صاحب زوی، دی په خپل منځ کې اړول راړول کول، یو ته غلطي بل ته غلطي. د قلندر زوی رالی او بوڅ بوڅ کېده چې په د محمد خان باندې وار گزار کوو، چې هغه پرې رامخکې شو، هغه پرې وار وکړو، د قلندر د زوی څخه ټېل ورساو، د نور حبیب ګل نه دا ځای اثر دا یې په ټېل باندې وو، نو دا اینه پرې راماته شوله. بیا د محمد خان نه دا مټه په ټېل باندې وواله، هغه باندې وینه راله. زموږ خو کسان په دغه وخت کې موجود وو، زموږ کسان د هسپتال ته روان کړل چې پټۍ له وکړو، که ډېر زخمي دي، چې موږ کسان پټۍ له بوتللو او د میده ګل او د بل صدام هلک دی جمع له تېرې دي او د احمد ګل دا هم جمع له تېرې دي، چې دی د جامې نه واپس رال، به د کسانو وینه ویل، د هغې جامې سرې وې، پټۍ خو شو، جامې ډېرې سرې ویل، څه چالو شو ګل جنګ وشو. چې د صدام هلک سامان ګزار کړو، هغه وړو پسې ورله جو، څنګه چې ورسېده جو بس هغه هلک څه چاړه ورسو جو، بس دا مرۍ ته والې وه په ځای باندې لودلی، لکه بیا خبرې ببرې نه دي کړي. بیا محمد خان دا بل هلک صاحب ګوتې ورته دي، دوه هغو دي، دوه منګی لکه ګوتې متې ورته ولي دي، یو بل هر تېره څوک څپېړې جنګ دی، په دغو کې یو دی زبیر نومې دی، دا کمرې ته ختلی دی، چاړه را کوزه کړل او شاړه د محمد خان په دې بل هلک د پاسه دی او چاړه را وړله او د تشي کې سهار 3 چاړې والی دی تشي، چې دغه هلک یې وه. بل د احمد ګل هلک چې نه و دا تللی و، د صدام نه د چاندې کارت جوړاوه، د هغه نه پروسټیټ کولې، دغه طرف رالی ول، څه چلو شو، ورونو باندې خېنې پرتې وې ویلې دي، ول څه چلو شول، ورونه یې دله وواله، هغه هم به جنګ منځ ته رامنډه کړو، چې جنګ ته دی رارسېده، بس دا ګېډه په دغه باندې والی و، دا ورته تیار ولاړ و که نه قاتل، دې ځای یو ګزار له په دې ځای ورکړو، بل یې له په دې ځای ورکړو او بل یې له په دې سینه باندې ورکړو. بس چې دا ګزار نه وشو، بل کسان یې مړه شول سخت دي، لکه موږ په کسانو شو، موږ خو د هغو نیوو ته هم جوړ نه شو، هېڅ ته هم جوړ نه شو، موږ شورتې ته ټلیفون وکړو، هسپتال ته هم ټلیفون وکړو، موږ په دې خپل غم شو چې تپوس هم وکړو، بس مجرمان څه کېدلي فرار شوي د شورته راله او دغه هغه کوم چې ټیم دغه ټول راله، خو لکه کسان په وخت باندې فرار شو وڅښتېدل. دلته خو تاسو ولیده که نه، دلته په دې ډبه باندې د جنازې ځای نه کېده، په جومات کې نه کېده، هلته ونه کېده، د دې نه ډېر هلته و، هلته د عتیق جومات دی، د حاجي صاحب پېژني منپوهه کې دی، دونه جومات دی که نه چې په یوه جنازه کې نه دی ډک شوی، هغه جومات پرون ډک شو، جمعې په ورځ بار روډونه ډک شو او ځای نه و. بیا موږ خلکو ته وویل چې سوال راته کوو، موږ دا ګاډي راځي هسپتالي ګاډي، دا مړي ته ور اړتو، تاسو لږ کم شي چې موږ هغه کسان نه تله، نو هغه جومات والا موږ ته وویل چې 4 بجو پورې به دا مړي پراته وو، کسان نه تللي، نو تاسو له موږ مړي نه درکوو. کسان ته مو سوال ګزارین ته وو چې بس ته لکه موږ ته دا مړي اوس اجازت وکړئ، تاسو کم شي چې موږ دا مړي خپل وباسو. نو څنګه چې دلته د خلکو لکه څونه خفګان او غم او درد ډېره زیات یاد ده، لکه دغه کړی غم او درد او دغه محسوس کړی.